بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. چې چرته الله یو خاد او آباد لره، الله یو په خپل حفاظت کې ساته، او زما دعا ده چې الله دا وبا ختمه کی او ټوله دنیا کې بیا غرونقونه بیا هر څه بحال شي. خو زنن تاسو سره په یو داسې مسله مخامخ یم چې هغه د مسافرو ده، او د مسافرو ډیر زیات مسایل دي. هغه غریبانو ته نه صرف په دې ملک کې په سعودي عرب کې یا په خلیج ممالک کې یا په نور ملکونو کې، بلکې دا غو سره د خپل کورنوم فکر دی، چونکې هغه به تنخواګانې اغستیا، تنخواګانې پې بندې شوې. نن هم زه د مسافر رونو په مسله باندې ستاسو سره نیغ په نیغه لګیا یم. هغه کې سرفرست خو د هغو رهایشونه دي، د هغو تنخواګانې دي، هغه هم دي. خو د دې نه علاوه د حکومت چارواکو ته زه دا اپیل کوم چې د هغو دپاره زر تر زر د جازونو بندوبست وکړي. د هغو دپاره مطلب دا دی خصوصي پی فلایټ وچلی او هغه چې کم دی نو هغه خپل خپل کورونو ته راولي، که څوک راتله غواړي. او که څوک نه راتله غواړي نو مطلب دی چې هغو ته هلته کې سهولیات د امبیسۍ په ترو باندې رسول پکار دي. ولې چې ډېر مسافر په ډېرو تکلیفونو کې دي، ما سره مختلف په رابطو باندې دي. نو زما په دې حوالې سره د مراد سعید سره هم خبرې شوي دي. هغه به هم انشاءالله په دې باندې کوشش کوي چې د زلفي بخاري سره په دې حوالې سره خبره وکړي او په مخ کې دا خبره بوزي چې کوم مسافرو تکلیف دی. ځکه چې ما ته مختلف ویډیوز راځي، نو زه هم تاسو سره یو ویډیو دا شیر کوم چې کوم زما رونو د سعودي عرب نه د ریاض نه ما ته رالیږلې ده. نو راځئ چې اول دا وګورو چې هغو ته څه مسله ده. راځئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شیرین زاده بخښنه غواړو، ستاسو نوم یې وایو، ستاسو مشران یې. زموږ یو څو مسلې دي، دا ډېرې ګرانې مسلې دي، لکه موږ به ډېر پسو یو په دې مسلو کې. مسله خو دا ده چې موږ دلته یو شریکه ده، هغې نوم دی سیون مونځ. موږ یې کار کړل له ډېر وخت نه، نو 2 میاشتې وشو چې په هغې کې زموږ پیسې بندې شوي دي سعودي عرب ریاض کې. په هغې کې زموږ پیسې بندې شوي دي 2 میاشتې ده. تقریبا موږ کسان ډېر یو، خو ځینې لکه 20 دي او پیسې هم نه دي ورکړي. موږ پکې موجوده 6 کسان یو. زموږ پیسې د 2 میاشتې دلته بندې پرتې دي، شریکي مجبوره کړې ډېر زیاته. بله موږ اول الحمدلله ویزې برابر وې ټولو، بیا دوی زموږ نه د اقامو نقلونه واخېستل، نمبر یې واخېستلې وې چې موږ به تنزل یې کوو، او اقامو کې زموږ سره ټایم لږ پاتې و وروستو. نو دوی موږ په تمه کړلو، د اقامو نقلونه یې واخېستله. دوی بیا ویزې هم نه وې نه کړې. هغه زموږ کوم کپیلان چې زاړه الحمدلله ډېر ښکلي کپیلان، ډېر برابر وو. خو دې شریکې موږ په حالت زموږ هغه ویزې دوی د لاسه خرابې شوې. اوله بس وروپ ورکړه بس. بیا ما دا خپل هغه هم پرېږده، هېڅ خبره نه، وروپ خو ورکړه، د هغوی خوښه وه. بله دا خبره ده چې زموږ دا پیسې بندې، تاسو زموږ سره هیلپ وکړئ، زموږ دا پیسې په کومه طریقه راوځي، زموږ سره زموږ دا پیسې راوباسئ د شریکې نه. موږ ډېر دغه موږ په خپله ډېر کوشش وکړه، خو زموږ په کوشش باندې نه وته. اوس اخري موږ تاسو ته راغلو، دا ویډیو جوړه کړه. موږ ویډیو نه جوړوله، موږ مجبوراً راغلو دې ویډیو ته. موږ مراد سعید ته موږ میسیجونه کړلي. ما یو میسیج وکړو، د هغې جواب یې رانه کړو، وایي کاته. بل مې وکړو، د هغې جواب یې رانه کړو. درې مې وکړو، میسیج مې ورته وکړو، هغه وایي کاته ټوله، خو هغه بیا واټساپ بلاک کړو زما. بلکې موږ دلته 6 کسان ټول ورته کړلي، ټول واټساپ یې بلاک کړلي. نو لکه موږ نه کولی، خو موږ مجبوره یو ډېر زیاته. زموږ تاسو ته ټولو ته چا چې مسافري کړله هغه ټول ته را پته ده چې د 2 میاشتو به څه خرچه راځي، څه به خوړلی کېږي. موږ د خپلو خپلوانو لکه راغونډې لږې لږې ځانه پیسې په دې چلولو باندې 2 میاشتې موږ داسې واړولې او الټه دلته کې په شریکه باندې واوښتې، خو رای نه کړلې. نو په موږ باندې هغه د بهر هغه هم راواوښتلې قرضه، شریکې هغه هم داسې لاړې. اوس تاسو ته زموږ دا یو ریکویسټ دی، پلیز زموږ هیلپ وکړئ په دې کې. ورکې را سره پرتې دي د هغې د دې شریکې ښه برابره، ښه د هغوی پې دستخط دی، ښه پکې هغوی په خپل دغه لیکلي چې دومره پیسې دلته کې دوی باندې دي ومال. اوس تاسو ته زموږ دا ریکویسټ دی، پلیز که د سفارې په ترو کېږي، زموږ د پاکستان په ترو کېږي، د پاکستان باندې خو نه کېږي چې هغوی واټساپ یې بلاک کړي، نو په هغې نه کېږي. او که د سفارې په ترو کېږي نو شیرین زاده زموږ تاسو ته دا یو ریکویسټ دی، پلیز ته موږ څه وکړه، زموږ سره په دې کې هیلپ وکړه په هر څه طریقه چې پلیز. موږ ډېر زیات مجبوره یو، زموږ سره چې کوم څه وو اول خلکو نه قرضې کړي وي هغه موږ الټه وخوړلې، اوس بقایا زموږ سره څه نشته. بیخي داسې یو ته ګورو بل ته ګورو، که چا څه وکړه ښه نور زموږ سره لږ څه درک نور سره څه نه لګي، ځکه زموږ دلته کار کړلی، بل ځای کار نه دی کړی، زموږ پیسې غونډې دلته کې بندې دي. نو زموږ تا ته دا ریکویسټ دی، پلیز ته چې په کومه طریقه شي. بله یو دغه شته دی
که په پیسو یې څوک راوباسلی شي موږ پیسې ورکړو خیر دی که په دې جوړ کېږي زموږ دا پیسې چې په کومه طریقه کېږي به هغې وباسئ موږ ټول دا دغه کړل موږ پیسې راواخلو چې چا راویستې موږ به هغه سره وکړو موږ خیر مساعده وکړو پلیز زموږ سره دې کې تاسو هیلپ وکړئ والسلام جی بالکل تاسو دا ویډیو وکړه چې پاغه کې غریبانان ډېر پریاد کوي او هغه چې موږ په ډېره مجبورۍ په تحت باندې مطلب دا ویډیو جوړ کړه او تاسو سره یو شیر کړه دا غي وجه دا چې هغه ته تقریبا مواتم میاشتې وشو دا غوتن خانه ملاويږي نو په دې وجه باندې هم ز مطلب د سعودي حکومت نه هم اپیل کوم او د پاکستان د حکومت نه هم د اپیل کوم چې کم از کم په دې روزه کې په دې مشکلاتو کې چې ټول دنیا په مسلو کې غیر د 2 लाख مړي زیات شو او په دنیا کې یو آفت ته یو خوف او هراس ته او زمونږ دغه مسافرونه چې کم دي هغو سره یو مسله نه ده هغو سره 2 درې مسلې دي د هغې وجه دا ده چې دلته په حکومت پاکستان هم هغه مطلب دا د کم چې مستحق دي هغو په هغه احساس پروګرام کې هغه نشي داخلي دی ولې چې هغه د پاسپورټ د چا سره نه هغه ورته نشي راتلی د دې نه علاوه د هغو هلته تنخواګانې بندې دي جازونه یې بند دي کاروبارونه یې بند دي په دې رو کې دغه ورونه زمونږ ناست دي نو ډېر مشکلات دي ورته نو زه د حکومت نه دا اپیل کوم چې د پاره د خدای د دې ورونو مدد وکړي د امبیسۍ په ترو مدد وکړي کم کسان چې ګڼي هغو د پاره د مزید د کوارټرو د مزید د ډیرو د رهایش بندوبست وکړي چې د لږ شي او د صفایي تنظیم خو غریبانان کوي لګیا دي ولې چې نور څه کار نشته خو مونځ او دست خوراک دی او سکاک دی او صفایي ده نو په دغه حواله سره ته مونږ مطمئنو زما ډېر مرګرو سره رابطې وشوي نو د حکومت په سطح باندې په کار ده چې د امبیسۍ په دې کې خپل یو رول پلی کی او دغه رونه چې کوم تنخواګان نه دی میلاو چا چې مخالفي اغستې دي 10,000 او 20,000 او ډبل مخالفي اغستې دي چې پاره کې هم هغه اپیل وکړي حکومت ته په امبیسۍ په تر باندې د حکومتي سطح باندې چې مطلب دغه جرمانه چې کم دی هم معاف شي ولې چې زمونږ خلک دغه جرمانه نشي برداشت کولای هغه سره سدي نو مطلب مې دا د خبرې نه چې حکومت په دې وجه باندې او زما د یقین دی چې حکومت په خامخا په دې حواله سره قدم چوتای ولې چې دا د حق جوړیږي دا غریبانان چې کم دي زمونږ د پاره لګیا دي تاسو زمونږ اساسي ک تاسو د پیسې نه را لګل تاسو وای چې موږ د خپل خويندورونو لګون د تاسو یوازې خپل خويندورونو خپل مور پلار نه دا ټول پاکستان له تاسو را لګي نو په دې کې د هر چا صدا د هر چا په کې دغه ټول پاکستان په دې چلیږي نو د حکومت پاکستان نه زما د اپیل دی چې خاص کر خلیج ممالک کې چې څونه مسافر دغه د مدد وکړي شي دا هغه ته د مدد ضرورت ده د حکومتي سطح باندې هم او دغه په سطح باندې هم د امبیسۍ په سطح باندې هم نو زما دا مطالبه ده او الله دې وکړي چې تاسو ټول مسائل حل شي الله خپل کورون ته پټکه منګول په ډېر روغ جوړ صحت باندې راول خپل کورون ته خپل مور پلار ته خپل بچو ته نو په دې حواله سره د نظر ایجاد واړم دا یو ویډیو را لګلو مسافر رونو نو ما چې دا تاسو سره شیر کم او حکومت نه پکې مطالبه وکم ډیره مننه د الله پامان